بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد في قلبه قسوة فليكتب سورة ياسين في جام إناء بزعفران ثم يشربه. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی خپل زړه کې سختواله بیا موندي، یعنی مطلب دا چې زړه سخت شوی خبره ور باندې اثر نه کوي، هیڅ ور باندې اثر نه کوي، په کور د څنګه سورې یاسین په یو جوم کې زعفران سره ولی کی هغه به وس کی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی سورې یاسین جمعې په شپې باندې وایي سبعی چکیږي د جمعې ورځ الله تعالی به دې ته مغفرت وکي. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو شی دی پر یو زړه وی او د قرآن مجید دی پر زړه هغه سوره یاسین ده. حضور صلی الله علیه وسلم دا ارمون کړه دا او خواهش کړه دا چې کاش اور ارمون د دې خبري چې سوره یاسین دی مو هر امتی په زړه کې محفوظ وي. او سړی سوچو کې کنه سمو ته سوی چې فلنکی ډیر ارمونو دا کورخه په کور د سپورا کو فلنکی دا غرمونو فلنکی دا غرمونو دی. حضور صلی الله علیه وسلم ارمون دا غیا سیمو زړه دا غوړي د سوره یاسین دی مو هر یو امتی په زړه کې موجود وي. او سوره یاسین دې د کول څه مشکله خبره نه ده، یقین وکړه سړی ورېږي کې یو آیات او دی آیات یو دوا درې حرفه او درې کلمې زده کوي ان شاء الله. درې څلور میاشتې تیریږي کنه شپږ میاشتې تیریږي پورا سوره یاسین به یو سړی زده کړی. ختمو ته سوره دې قدر وی دي اهتمام وی. سوره یاسین ته کوم سړی یای نه دا سوره یاسین خپل یون کې هر یو ګناه ختموي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی سوره یاسین یای سوره یاسین چې کوم خلک یای الله پاک دغه سړی حاجتونه پوره کوي. یعنی سوره یاسین ویا دا وکړه چې خدای مفلنکای کور ایمو قربور ایمو قرضا خدای دارته ختم کی رته کور وکی دارته لان کی ودرته وکی بچای رو کی غرض د تاسو نه کې را پکونه پوره کوي. علماء لیکلي دي چې کله ټیکاله کمیږي سوره یاسین وای کامه ټیکاله به الله پاک پورا کی. خزه دا دی بچی کې دلو ټیمه دا او تکلیف ته او ته درد ته زیات تا بچای نه کیږي ډاکټرونو ته اپریشن خیاله د لیکل دا سوره یاسین وای درد بہت الله پاک کام کی بچا بہت اسانه سره پیدا کی بغیر د اپریشن به الله پاک پیدا کی. کوم سره د سوره یاسین صرف د الله رضا دی پر وای هیڅ غرض یا نه وای. سوره یاسین وای الله رضا دی پر الله تعالی به دې اټول ګناونه معاف کی او لاسو قرآن شریفونو ختمولو اجر به ته ملو شي. یعنی یور دې سوره یاسین کوم سره وای صرف الله رضا دی پر ای دی واجنه بالا پاک دې اټول ګناونه معاف کی او دوره اجر به ته ملو شي لکه قرآن شریف ته لاس پیری ختم کی. کوم سړی ته سوره یاسین وایي دی سړی ته به د شلو حجونو برابر ثواب ملوي لکه شل حجونه وکي. او کوم سړی ته سوره یاسین یې بلی ووري د اوریدونکو سړی د سیدا چې کوم سړی سوره یاسین ووري دا د سیدا لکه دی الله تعالی په لاري کې زر د نور خارج کړلو او دې ته اندوره اجر ملويږي. کوم سړی ته سوره یاسین وایي یا کوم سړی ته سوره یاسین ولیږي دا د سیدا لکه دی سینې ته زر دویونی او زر نور اور زر یقین داخل شولو. لکه کوم سړی سوره یاسین ولیږي دا د سیدا لکه دی سینې ته زر دویونی داخل شولي او زر نور او ته داخل شولو زر یقین او ته داخل شولو او ضرب الله پاک نیکی ور کوي او ضرب الله تعالی رحمتونه او تدخلی زړه ته نبوسی او ضرب الله تعالی هزار زر نه مراد هزار دا هزار کینی به الله تعالی ای زړه نه وبوسی اور هزار بیماری به الله پاک دینه وبوسی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یتغنا فلیس منا. څوک کوم سړی قرآن شریف خيستا او سره نه یي دا دی مو امت نه ده. او شیخ زکریا رحمت الله علیه په بذل مجهود کې د صفر مې کوم سړی قرآن شریف وای بیا هم غنی نشولو دا دی مونږ نه ده. اوس کې سوره یاسین متصوګرو چې مونږ دې سوره اهتمام کوو نن لیا خبري لیا ذکرونه
او لیا شون باندې خګیدل امت کې دور عام شي دي سحر یو سړی ته دی ورته شروع شي نه خبرې به ختم نشي خوځ کر زنانا څه پنځه نوس دی وی پنځه نه پنځه غږیږي دا پاتې نه لګي چې چوک ته چوسره غږیږي او چوک ته چو ووري نه اټولي لګیاوي غږیږي ایوا دی ایو طرف نه خبره بل طرف نه خبره کدی الله رسول صلی الله علیه وسلم خبره وشي بیا هغه باندې نه پیږي او نه ووري او که چوک دی قرآن پاک تلاوت کوي به ز ګورنګور مما کی لګغلی شزون ته ورویا کګانی لګیدلی وی به ته چپ شي څو درته لغنتی وورو دا غانه د څه خستا غانه صدا وره دي کې خستا ټکی چولی او چې قرآن پاک تلاوت شروع شي به څه قربانی شو ګورنګرور ما کوا لغنتی زون ته ورویا مو د غیګ نن نسو مو ګورنګرای نه د قرآن پاک تلاوت دی پارا دانو منا الفاظ غانی بجانی څو لګیږي بچیا او ته ویو خپل پردیا او ته غلی کوتران دي چپ شدا دي خستا غانه ایلیا او دي خستا ټکی چولی دي اند سه هر سړی وګوري چوک دی غانو شو کې نون دا چوک دی فلمونو شو کې نون دي چوک دی غب شپ شو کې نون دي هغه د پر خلک غلی کوو خو څه کله قرآن پاک تلاوت شروع شي به قرآن پاک تلاوت کوون کوم غلی کوو چې راغتی ورو یا زون ته ګورنګرون ما کو خو ته غیګاز نه نس تر دې افسوس خبره ده دا صرف داغه د سموت سره دی الله تعالی دی کلام قادر نشته ده موته سره دی الله تعالی دی قرآن پاک قدر نشته ده قرآن پاک څپول د عبادت ته قرآن پاک زړه ته نشدي کول د عبادت ته قرآن پاک کی تلاوت کول د عبادت ته قرآن پاک اصل خستل پستر کو باندې سلول د عبادت ته قرآن پاک ته په دین یاد باندې کتل صدای مو الله تعالی خبرې دي د عبادت ته غرض دا د وړي وړي خبرې بده باندې الله پاک سړي ته اجر نه ورکي ګناونه د په پیسې ور باندې خرج کیږي ټي وي باندې پیسې خرج کیږي موبایل باندې پیسې خرج کیږي نور شونه باندې پیسې خرج کیږي قرآن شریف تلاوت کوا ایزر په پیسې باندې خرج کیږي هیڅ څه باندې نه لګي ګناه ته د اراده وکړه چې زه دا ګناه کوم الله تعالی ګناه ته لیکي نه څه پیری لیکلي نه وي نیکه ته د اراده وکړه کنه د کړي الله پاک فرشتو ته دي اجر وته ولي کا څه کله د ولي کله به هغه څو ګناه باندې الله پاک نوره د جوړ اجر لګي نه الله تعالی د وکی د سې زموږ د قرآن پاک سره سوره یاسین سره نور سورتونه دي سوره واقعات کوم خلک یي الله تعالی به دا کور کې غریبانه خدمت نن مو د اټول دي سوچ کی چیرې د ذکر ته وخه سیمو کور روان شي مو تعالی په کور رو کی مو تعالی په کور کې برکت پیدا کی سوره واقعا کور بدار روان وي الله په کور کې برکت پیدا کی او الله په د رزق تنګي هم ختم کی سوره یاسین یا دای برکتونه دي سوره تبارک الذی یا کبر عذاب ته نه ملويږي اندانو من نور سورتونه دي اټول متستمون دي سوره کا جمعه پوری ځای الله پاک به کبر عذاب او فتنه دجال نه الله پاک حفاظت کوي ډیر ذکرونه دي متس علماونه ته پوس کو نیکو خلقونه ته پوس کو دیندور خلقونه ته پوس کو سموت کوم ذکرونه په کول دي کو الله تعالی د متس په خبرونو عمل کول توفیق نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین.